السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نننی ویډیو زمونږه د الله الصمد په باره کې ده. د دې فضیلت څه دی، د دې فواید څه دي، د دې برکت څه دی، ټوله ویډیو را سره ګوره ان شاء الله ډیره فایده به ستاسو کیږي. څوک چې د الله الصمد ورد کوي دا ځان له معمول وګرځي، یولس ورځو کې دنه به الله جل شانه ستا هر قسم دعا قبلې. خو د الله الصمد دا وظیفه ده، دا به څنګه کې د دې طریقه سره نو ویډیو را سره پوره ګوره ان شاء الله ډیره فایده هم کیږي. د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د خپل منځونو پابندي کوي، په ټایم کوي چې کله اذان کیږي فورا چې کوم دی سړی د جمعات ته زنانه د کور کې مونځ کوي. د مونځ اهتمام دا لازمي دی، ځکه بعضې خلک متکالو کوي یاره قاري صاحب زه ډېرې زیاتې دعاګانې کوم او زه ډېر زیات نوافل کوم، مونځونه کوم، هر څه په ټایم کوم، خو یاره قاري صاحب زما دعا نه قبلېږي چې زما د دعاګانې به چېرته ځي. نو ساده مسلمان، ساده روره زما او ساده خویندو میندو، دا داسې خبره ده. ګوره الله جل شانه چې ستا دعا نه قبلې په دې کې به هم د الله جل شانه سراز وي. ته چې کومه دعا وغواړې د دې بدله به تا ته الله جل شانه په قیامت کې د دې په څلور پنځه په لس چنده به تعالی د دې نه سیوا اجر درکوي. نو ستا چې کله دعا نه قبلېږي په دې کې به د الله سراز وي، په دې مخه پکېږه د الله نه ګیله من کېږه، بلکې د الله سره مینه محبت او تعلق نور هم سیوا کوه چې ان شاء الله د یوې دعا هغه برکت او د هغې یوې دعا به تعالی الله جل شانه په دنیا کې هم صله درکوي او په آخرت کې هم درکوي. خو که څوک د الله الصمد دا وظیفه دا ځان له معمول وګرځي ان شاء الله د ده به هر قسم دعا قبلېږي. اوس په دا څنګه کې د دې طریقه څه ده نو ویډیو را سره پوره ګورئ. الله الصمد دا به داسې چل کوئ چې هره ورځ به 10,000 مرتبه وي. د بت د ورځې نه به شروع کې، بت، جمعرات او جمعه، دا درې ورځې به دا عمل کې 10,000 پیري. او د دې سره سره به هره ورځ د فجر مونځ نه بعد، یعنی د سحر د مونځ نه بعد به فورا 313 مرتبه الله الصمد الله الصمد، بیا به ډایرکټ سجدې لځي او د هغې نه بعد به بیا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا به 101 مرتبه وي. بیا به د الله دعا وغواړي ان شاء الله د الله په حکم سره چې ستا هر قسم دعا وي الله جل شانه به قبري. دا ویډیو د سره مخکې لازمي هم شیر کړئ چې نورو ملګرو ته ورسي. والسلام، ډیره مهرباني، الله